که ښځه یو سړي ته ورور ووایي یا یو ښځه یو سړي ته ورور ووایي، ورورک وایي، لالا وایي، یا سړی یو ښځې ته خور وایي، خورکۍ وایي، یا د اکا زوی یې، نو هغه ښځه یا نجلۍ دغه هلک یا سړي ته د اکا زوی د ورور په نامه وایي، یا دغه هلک هغه د اکا لوري د ماما لوري هغه ته د خور په نامه وایي. نو اوس د دغه نکاح صحیح ده که یا؟ اوس به راسو کتابو ته، نو په کتاب کې داسې دي راغلی دي چې د دغو نکاح بلکل صحیح ده. ولې خالي په دا لفظ خور، په دا لفظ ورور څوک ورور نسي جوړېدلی. چې هر څونه یو چا ته وایاست ته زما خور یې، هغه د خور نسي کېدلی. چې هر څونه یو خور تا ته وایي، یو نجلۍ تا ته ووایي ته زما ورور یې، ورور نسي کېدلی. یا به حقیقي ستا یعنې په نسب کې به ستا دغه وي، خور ورور به دې وي، یا به رضایي خور یا به ورور وي. خو خالي مطلقې په لفظ سره خور ویل یو چا ته، یا یو نجلۍ تا ته ورور وایي، نو له دې څخه ستر هم پکار ده، پرده هم پکار ده، او نکاح یې بلکل درسته صحیح ده. د بعضې کسان دا سوچ وي یا اکا لوري یا د ماما لوري یو کوچني سره لوی سوي وو، زه دې ته د خور په نظر ګورم، یا ورته وایم ته زما خور یې، هغه ماته وایي ورورکه، لالا، یا ورور راته وایي، نو زموږ نکاح څنګه دي؟ بلکل درست دي، صحیح ده. ولې مطلق کې خالي په لفظ د خور سره څوک خور نسي جوړېدلی، نه په لفظ د ورور سره څوک ورور جوړېدلی.